رسول الله مبارک ته هم د هجرت هغه حکم میلاو شه د ټول نه اول لاړ هغه خپل رفیق یار دوست ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته هغه ته وی چې جی ما ته حکم کړی شوی د هجرت کولو هغه ورته فورا وی چې جی زبم د سره زم وی زبم د سره زم وی تم را سره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په جړا شو بیبي عائشه وای چې ما ته لا دام پته نه و چې د خوشاله د وجنه بم سوق جاړي دا وی په لومبي ځل باندې ما وی چې خوشاله د وجنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه او جاړل رسول الله مبارک دوه خو می تیاری کړی دی او ما ور باندې ډیر وخت نه د کیکرو پاڼې سخوړلې دي او ما سربې کړی دي لہذا یو او خطا ته هبا عطیه تحفه گفت او دا یو او خزما او دا اغه بعد بزو رسول الله مبارک ورته چې نه اسه خو در نه نالم وجمه تیر جمعه ویلې وا خیر دقه فیصله اوشولا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک فیصله وکړه چې هجرت وکړو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه بیان فرمایي چې جبرائیل علیه السلام راغه او رسول الله مبارک ته د دوی دا فیصله واوروله او ورته وی چې کور کې بشپه نه کې شپې د کوم د شپې به د کور نه وځي او بکر صدیق رضی الله عنه خبره کړې وا شپې جی د دوی د کور نه وتل خوش کله او معمول مطابق مشرکانو چې کومه فیصله کړې و په اومق فیصله باندې هغه د تورو سره نوجوانان راغلل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه غیر چاپیره توشول چې اوس په دې روزي مونږ په د باندې حمله کوو ابو جهل راغه او داس غټه خبره به کوله وې دا هغه سړی دی چې د به چې په ما باندې ایمان راوړې عجم بدستاسو جزیه تاسو ته به جزیه درکې عرب بدستاسو غلامانی او کو زما خبرم اون منله زما د صحابه او د لاس به قتلېږي دا وی هغه سړی دی او بیا به د قتل نه بعد به جهنم ته به داخلېږي په دغه سه انداز باندې د خبره کول رسول الله مبارک ور باندې وروته وی او ذلیلا ام تب زما د صحابه او د لاس نه قتلېږي او جهنم ته برسېږي او په لاس کې وسره خورې وي هغه خورې راواخشتلې او د کافرانو فاغشیناهم فهم لا یبصرون پورې د سورۃ یاسین آیاتونه مبارکه تلاوت کول او د کافرانو په سرونو باندې خورې دوړولې او رسول الله مبارک ور باندې ووته سره د تر ناس خو الله جل جلاله چې سکه کو ټول مخلوقات را یوځای شي خو الله پاک یو کار نه غواړي نو قربان شم نشي کولای تبلیغیان منګو تاسو ته وایي کنه نشي کولای ځکه امیر صاحب راغلی دوم په یو قصه وکړو نو قربان شم نشي کولای نو په دقه سه انداز باندې دوی وکړه اراده رسول الله مبارک ورته په سرونو باندې خورې شندلې او لاړ اوته ابو بکر صدیق پس لاړ الته چې ور ورسېدنو اسماء رضی الله تعالی عنها ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنهم مشر لوروا هغه دوه کمربند وي هغه یو کمربند راکولاو او ویشلو په میاز باندې په نیم باندې ورتا هغه توشدان او تړه د توخه هغه کم لوخه سلمونه به جوړو هغه خله ورته او تړه او په نیم باندې هغه کم سقا او هغه قربا هغه سو مشکو هغه مشکه د ابو هغه ورته ور باندې او تړه په دغه سه انداز باندې ته رسول الله مبارک ذات النطاقتين ویری دي ذات النطاقتين د چا لقب دی دا د اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنهما دا قربان شم د اغه لقب تو شدان تیار د قزین رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دوانه قربان شم په هجرت باندې روان شول چې روان شول چې تستر سزا پر مزل وک رسول الله مبارک چو غونډه ته وخته نو د خپل وطن طرف ته مخ را واړو او مکه مکرمه ته आवाज وک چې اے کلیا کو چرته بهترین کلیا د خدای پاک په ملکونو کې بهترین ملکا جی کو چرته زو ستا قوم ځان نه وي وستستانه نه وي وستره نو زب په ټول عمر کې د تانه وتل نه وي او سترګې مبارکه د اوخ کو نه ډکه شولې په جړا شجی وطن پر خوستل ډېر ګران کار دی د وطن پر خوستلو پته هغه چاته لګيږي چې چا وطنونه پر خوستې دي
ډک ډک کورونه پرې خوسته دي مهاجرین شول د خپل وطنونو نه انقلابونو نه هغه د ایجنسو خلکو چې کمې قربانۍ ورکړي دي او هغوی د خپلو کورونو نه ویستلی شول تپوس د هغوی نه وکړه چې دا کور پرېښوستل دا ګران کار دی که دا اسان کار دی کور یې پرېښوسته رسول الله مبارک او د مکې مکرمې ته یې مخ راواړو وی قسم په الله کو زه د ستا قوم د ستا نه زه نه وی ویستلی زه به ټول عمر کې د ستا نه نه وی وتلی او لحاظه بیا یې مدینې منورې طرف ته مخ که او روان شه جې غار ثور طرف ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ناشنا قربانی په لار باندې روان دی کله به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مخکې شو کله به شاته شو کله به ښي طرف ته راوړېده کله به ګس طرف ته راوړېده رسول الله مبارک ورته وایي چې ابوبکر دا څه کله مخکې شي کله شاته شي کله ښي طرف ته شي کله ګس طرف ته شي دا ولې وی رسول الله مبارک زما دا خیال راشي چې د ستا په تلاش پسې خلک راوتي دي نو هغه ښي طرف ته نه تا ویني نو زه ښي طرف ته شم بیا وایم چې ګس طرف ته تا ویني ګس طرف ته شم بیا مخې نه تا ویني نو مخې نه شانه خیال مې راشي چې شانه به تا ویني شا طرف نه وی ابوبکر د ستا دا خیال دی چې زه مړ شم خو چې رسول الله مبارک مړ نه شي وی او رسول الله مبارک زما هم دا خیال دی چې زه مړ شم او خیر دی چې رسول الله مبارک ته تکلیف ونه رسیږي دا صحابه کرام قربان شم د دوی د ایمانونو نه بیا غار ثور ډیر اوچت دی او هغې غار ثور ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دومره درون وجود نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه په اوږه باندې خېجولی دی دا څه آسان کار نه دی جي په اوږه باندې خېجولی دی غار ثوره پورې اولې ځکه چې هغوی به په نقش قدم پسې روان و چې د رسول الله مبارک دا خپه دا داسې وه چې قدم به یې کېښود ستا د نورو خلکو په شان نه وه هغه خپه به پېژندلی کېده نو په دقې بنیاد باندې به یې اوچت که چې دا څوک یې په نقش قدم پسې رانه شي خیر چې کله دوی غار ته ورسېدل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او همدارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم غار ته ورسېدل چې غار ته ورسېدل نو شپه ده جي او زوړ غار دی پته نه لګېږي نو ابوبکر رسول الله مبارک ته وایي چې تاسو ودرېږئ زه به ور داخل شم چې جی کو څه ضرري شی وي زه به دا غار لږ راپاک کړم بیا به تاسو ته اجازت وکړم تاسو به بیا دننه راځئ ټولو کو تاسو د قصو ته ګورئ ابوبکر د سر نه تیر دی جي په دقسې انداز باندې دی وردننه شو هغه کم صادر وغیره څه سره غار را صفا کړ کمې سوړه وې هغه یې بندې کړلې یوه سوړه پاتې شوله سورې پاتې شو او په هغې باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی پونده کېښوستله او د هغې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې قربان شم را داخل شئ غار ته دننه راشئ رسول الله صلی الله علیه وسلم غار ته ورننوت په دقسې انداز باندې دا خو دوی قصه شوله جي دلته د ابوبکر خاندان ته ګوره اسماء بنت ابي بکر هغه ورپسې د شپې خوراک سکاک ورپسې رسو عامر ابن فهیره دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ آزاد کر شده غلامو هغه به جي چلی ګړې چلی به سره ولې هغه به ګړې چلی ور وستلې او هغوی له به پی ورکول دا د خدمت جي آسان کار نه دی جي عبدالله ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنهما هغه دا کارو چې د ورځې به کېناسته مشرکانو دا خبرې به اورېدلې او د هغوی مشورې به اورېدلې او هغه به هلته هغوی ته د شپې ځان رسو او هغوی ته به د مشرکانو دا خبرې اترې دا به ورته وررسولې او چې کله دوی تلل عبدالله ابن اریقط دیلی دوئلی نه دیلی بنو دیل دا یو قبیله ده ابو الاسود دوئلی زمونږ علما طالبان وی ابو الاسود دوئلی او دوئلی نه دیلی هغه نحو چې کوم موجود دی دا دیلی دی بنی دیل دا یو قبیله ده هغې طرف ته قربان شم دا منصوب دی دا عبدالله ابن اریقط دیلی دته رسول الله مبارک او بکر صدیق رضی الله عنه څخه خبره کړې وه چې جی په بله ورځ باندې چې په 3 ورځې تېرې شي هغې نه بعد به ته دا اوښې ځان سره روانې کې او راځې به او موږ به بوځې خو قربان شم په غیر معروفه په مشهوره لار باندې به نه بوځې په نابلده داسې لار چې په هغې باندې د خلکو لار نه
په دقه سلار باندې به موږ مدینه منورې ته بوزي پته ولګېدله چې کافر صاحب اعتماد سړی وي نو هغه په مزدورۍ سره نیولی شي دا د دوی سره رهبر نه دی بلکې مزدور دی ځکه چې کافر دی او سید الکونین قربان شم خیر البشر دی انو په دقه بنیاد باندې داس ځان د پر مشر نه دی نیولې قائد او رهبر نه دی نیولې صرف د لارې یو مزدور نیولې دی چې موږ به ورسه مدینه منورې ته نو لهذا دقه انداز باندې دی په بل ورځ باندې دی ورپسې لا خو خیر چې کله دوی غار سور ته ورسېدل دلته جی آغا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه غیر چاپیره مشرکان تودي سره د تورو او علی رضی الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلو چې زما د شین صدر په ځان باندې واچوا او جی بیا به جی ملاویګو په مدینه منوره کې ایس یره مکوا تا ته کافران ایس نشي ویلې قربان شم د علی د ایمان او د بهادر توب او د شجاعت نه چې جی د کافرانو د تورو ترمنځ خو پیغمبر ورته وی چې زما په کټ باندې سملا او مکه کټ باندې سملاست بیا ورنه چاوروست ته پوس او چې تا د ټول نه کول خوب او د امن او د سکون اطمینان ولا خوب کم کړی دی وی زما د ټول نه امن او سکون د اطمینان ولا خوب هغه چې غیر چا پیره د مکه قریش سره د تورو تاو او جی ز په ودوم او په کټ باندې ملاستم او مات رسول الله برک چې مدینه منوره کې ملاویګو وی زما اس قسمه یاره نو د رسول الله برک په خبره باندې مې دومره مضبوط ایمانو دا صحابه کرام تبس حیران پاتې شي بس او به وایي چې جی دا واقعي الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امداد د پاره پیدا کړیو چې کله بیا وروسته د تابعینو کنه دا اوسم لکه لکان خپل پلانان ته وایي مړوي په زوی کنه ما به داسې کړی وي نو جی هغه صحابه کرام ته چې کله د خپل اولاد او د نوسو بچو ورته وي کوم د رسول الله مبارک په دور کې وي موږ به داسې کړو صحابه کرام ور باندې سخت پکېدل سخت پور باندې خپه کېدل ولې ځکه چې هغوی داسې قرباني نه ده پاتې چې قربان شم هغوی کړې نه ده دا یو سړی واسې خولې نه ووتل یو عاشق و که نه زمونږ استاد کوم د بعضې خلک یک تیزي نو هغه وایي زه د صحابو نه مې هم زیاته د رسول الله مبارک سره مینه ده مړه وایي بس جی الله پاک ورته خولې جی دې کله وده شپې په خوب کې داسې کار وشه چې یو ډاټسن دی ګاډی دی دیم پکې ناسته او رسول الله مبارک هم پکې ناسته صحابه هم پکې ناسته وې داسې د غرونو علاقه ده او د هغه غرونو په علاقه داسې مضبوطه چړای ده غرونو لغو کې څوک تلې چړیان شته داسې چړای چې شاته په اډیګه کې ناسته هغه بره باندې ټښکاری دی ګاډو داسې رواني نو په دغه سي انداز باندې یو چړې وایو گاډي په روان دي وې ایستا د گاډي بریکونه پیر شول په وړاند په مخ نشتلې په شار روان شه گاډي چې په شا باندې روان شنه وې ما مودانګل او صحابه مودانګل وې ما منډک له چرته کانو پسې ګرځیدم وې چې کانه مې راوړه چې مې کته وې صحابه کرامو ټیرونو ته سرونه یې خوستیو بیا مې استغفار مې وې ما چې استغفر الله صحابه په شان مینه د پیغمبر سره قربان شم دا ډیر ګران کار دی هغوی د ارسنه تیر علی رضی الله تعالی عنہ په هغه کټ باندې سملاست او شین صادر په ځان باندې واچو تر سبا پورې مشرکان په عمدقه سي انداز باندې تور وستلی او اوس پر رسول الله مبارک روزي چې موږ به نعوذ بالله قتل کو اوس پر رسول الله مبارک روزي نعوذ بالله چې موږ قتل کو په دقه سي انداز باندې ور باندې سبا شو